د تصدیق سره لازم یو دو باس نور دی. یو باس تمگوئی شبہات المنکرین حول صداقت الرسول والرد علیہم. د صداقت رسول نے چاپیرا د منکرین اس شبہات اس طریقے دے انکار وے د رسولانو مقابلے سنگ کڑے اور رد د قرآن پاغیبان یو بدا باس بھی بل باس بھی شبہات المنکرین حول صداقت القرآن. اکم خلق چے د قرآن اور صداقت شبہات کڑی دی انکار کڑے دے دائی طریقے اور بائی بانے د قرآن رد دے کے دا مقصد دے دو مقصد ہی بدے کی. یو دارے چکم و خلقو دا رسول مقابلہ پا مخ کے زمانہ کی سنگ کڑے دا پا کم شبہات ہوئے کڑے دا پا کم طریقے انکار کڑے نے ننم اغا طریقی دی خزیات سے نشتا ننم دا حق مقابلہ پائے طرز بانے کی دوے مدارے چھ تا تا پتو لگی چھ دغا شبہات داغی دغا طریقی داغی تولی واحدی عبس دی بے فیدی دی باطل دی کن نو بطلان دا شبہاتو دا دلیل لے پا صداقت دا قرآن و پا صداقت دا رسول کا. مطلب تی روزی گویا کدام دا صداقت سر متعلق دی دا رسول زگر رشتی نے دے چکم و منکرینو دا مقابلہ کردی دا دبانے سے شبہات کردی دی آگا ٹول شبہات باطل لی دا دلیلو دا پا صداقت بان بیا پائے کہ اگا وجو اگا شبہات اگا وجود انکار پر رسول باندے دا قرآن نا منگا وہ دیرش نقل کو وہ دیرش دا رسول پر مقابلہ کی. مقصود ہے کہ سب مانے مقابلہ دا رسول سنگا کڑے دا اشارہ دیتے چستابم دا سے مقابلہ کی خواہ یو طریقہ یو مثال گورا. اول سر التکذیب اول چی رسول لاغے نخل کو یہ تو دروغ ہے داغا نسبت دروغ تا کرے نو اللہ آغا ذکر کری دی اور ہر زی پاگی رد کرے دائی قوبتو نے ذکر کری. اللہ اخبر نبی تا آغا ہوئی زی بزی تکذیب بستا کئی پروائے مساتا تکذیب کڑے کذب سر راضی اور کذاب اور طویلی. یو مثال گورا سورت سواد سلورم آیات کی واجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب. منکرو خلقو داد دروغ جن دیر دا چی ویلی دی نور زینو کی قرآن وئی اللہ اور تو کذبو کا ستا تکذیب کئی کن تا دروغ جن وئی پروائے مساتا دایا مقابلہ کہ اللہ عقوبتون ذکر کری زواجر ذکر کری دی اور پیغمبر صفائی ذکر کرے دے زمان نبی دروغ جن نہ دے تو ایسے تکذیب کا ہے. دویم طریقہ صدا نبذ الکتاب وقت مجیر رسول دام یو چل پریبانی کی چکل رسول راغ نخپل کتابیم شاتا و غرزاؤں دا دری کارو علم پر خود پخپل کتاب عمل پر خود آخری دا یہودیانوں کار سورہ بقرہ و سلیہ آیات کیوں گورا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ارکل چدا اللہ رسول اللہ مصدق دی مولیانو دخدے کتاب شاتا و غرزہم
ځان امیان کړل کان نوم لا علمون داس شولک چې امیانی کتاب شات غرض ولې تفسیر قرطبی لیکلی دی نبذ مراد دے ترک العمل عنادن وان كانوا درجو فی الحریر والدیباج اگر چې پرې خمو کې بن ساتل لري لیکن عمل په نه کوي نبذ دامانه چې شاته غرض لري شتور سرا رومیالونو کې بکسو کې دن نه کړي عمل په پرې هو حق پر سالم راشی او لاقیتا مولیان سره کتابو نه ای ا کتاب کی لکلی چې دا مسئلے ٹھیک دي لیکن ا مولیان په ضد کې راشي نه کتابونه بالکل پټ پایم عمل نه کوي چې ستاب کتاب کی لکلی تو اور توای ګور تاسو کرا کتاب دے پای کی لکلی تاسو کرا کتاب طریقم دایخه چې خپل ملک تلر شي کلی ګرا مخکې نو معلومات کوي چې مولوی صاحب کرا او دې قاضی صاحب کرا دا کتاب شتره پاک کتاب ولا والے ورکو چې تاسو کرا کتاب دے پایږي دالی کلی دی په عزت کی راضی پایم عمل پرېږي د صد نه مولګي کتاب هم خرڅ کی ارزان به چرته خرڅ کی زديان دا سکړو موږ ابتدا کې دلته یو مناسب زمګو طالب سره جنگ کړو دی چینا کې سفر د زیارت قبر باندې وته چې دا بالکل جائز دی او ډیر ثواب کار دی چې زیارت د قبر له خلک سفر کوي هغه ما په سراغ چې دغه چل او غټ مولا نه ماله جواب چل ناراضي ما وی خدا میں هغه دعوت ورکړه چې مې زبم درشم زه چې لاړم ناغه ته نه مخکې ما د پته وا چې دې کړه دا کتاب نشتا ما یې شامل اور اول جز او حجت الله زما په کار ده سم مسله به ګورم هغه لړزه د کوره هغه راوړ ما به کې زین راويستل دا خلکو مخکې نور کسانو ناستو هغه سړی ته مې ویلو طالب تا چې کله چې شروع شي نو تبه د مسلې تپوسو کې هغه تپوسو کو دی چې تاسو دوړه علما ناسي او دلته ما دا مسله کړی دا اسو کوئی جرا ٹھیک ده سو کوئی غلط ته څنګه او تپوسو کو ما ځان غلې کنه هغه غلې شو نو ما ورته دا دو کتاب چې اوس ما دې مولوی صاحب د کور راغوخته پدې کې دا مسله لیکل او صدومه خفي نه نو شامی اول جز میں ہوتا خو آخری صفحه چې سفر زیارت قبر ته مکروه دی ټوله مو بنیس استحباب پکې نشته لا تندب الرحله الى زیارت القبور او حجت الله شاول الله خو خصاف لیکلی ناصره پوښ چې دا خو په ما باندې چلو کوخه وای چې نه دا بدعت حسنه ده پلان کړي مې اوس پکې اسانه مسنه درانه دستا کتابونه دي خلکو په ډیر بد وي چې ستاسو کوره کتابونه راغوختي د دې کوره کتاب راغوا اگر چې دې بزت کې راشي نو به غرضی شاته زموږ دا نه مان رسول الله غنو دې کتابونه شاته غرضول پای کتابونو کې هغه مسله حق موجود و درېما طریقه سی سوال الله رسول سوال سی پیغمبر باندې اعتراضات ناجائز تپوسونه کله یو تپوس کی کله بل بے ضرورت تپوسونه چی کا راضی و تانه به ضرورت تپوسونه کوي کله وای چې خد موسی علی السلام نه مور سنوم خدا پلار سنوم الکا کتا سو کوئی استاره مور سنوم دا څه تپوس ته اگر چې تفاسیر لیکلي لیکن دا څه مسئلے هو نه دي دا پلان کی عمر 100 هغه کله 100 فلان 100 دا تاریخی خبره بلا ضرورت دا څه بدی به ضرورت ته پوښتنه کول کله به قیامت به کله تپوس راضی دا ہے سورۃ احزاب کے دوش پتایت غورا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله دا خلق ستانه د قیامت بارکه تپوس کئ
तो ورته مانس له تپوس کئ دا علم خو خاص دی الله سره ور مشرکانم کو خدا منافقانم کو سورہ احزاب کے خدا منافقانو ذکر دے گا او مدینہ دا منافقانو خلقو د زد دوجه د نات دوجه د نبی د چپکولو دوجه نه دا تپوس کو چې قیامت وګلې دی کوي کله دا تپوسونه اللہ دے بدی بیانی سورت بقرہ یو صلت آیات کے دا تفسون سلک ہے ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلهم ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل غواړی پر رسول باندې اعتراضونه کوي تپسونه دي کوي هغه طریقه باندې بے ضرورت تپسونه چې موسی علیہ السلام نشو بیا هم په کفر کاونو چا چې کفر واس په بدل د ایمان نو گمراه شو ولې دا تپسونه کوي بیا منی منا خصلورم طریقہ المحاجمه الرسول محاجمه نه جګړه کول معنی مجازی دلته مراد ده حقیقت کے محاجت سے تو اگر خود تمسک بالحجت من الجانبین یوم دلیل پیش کی بلم دلیل پیش کی لیکن باطل پرست صرف دلیل نشته کا نو داغي هغه ته قران چې کله محاجه وي نو مشاکلتن وي چونکه د حجت په مقابله کې دی ولاړ دی د حجت په مقابله کې ځکه ته محاجه وي بعضی کسان له ګرمي کې نه لګ لګ یو خانه کې یو پکې کولا کولا اب تو یو خانه کې یو پکې نه ته محاجه وي جګړه مراد ته مجادله ادې محاجت ستوي مناظره راضی بس تا په مقابله کې مناظره کو مناظره خشو او خدای علم کاری خو محاجه خو خشه نه خو د جاهلانو کار دی محاجه سمانه مجادله هغه څنګه کوي دي دلیل نشته ور سره ابي دلیل مناظره کوي دته لکی محاجه ککیه نو زمونږه طریقه سره قرآن طریقہ خود لے خدای جواب خود لے سورۃ ال عمران شلم آیات کیوں گورا شلم آیات فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ کدی تاثرہ چرتا محاجہ شروع کی دا مناظر میدان شروع کی دی بتاثر مناظرے جوڑی وتوایا گور لاول زما مدعا گورم زما مسئلے نزان خبر کئ زما مدعا دارا چ اسلم تو وجهی للہ زم واحد ما سر توحید کے مناظرہ ہو گئے دا ذکر ہے یہ با مشرک تا تبوئی من سر پر دوا کے مناظرہ ہوگا وہ اسقاط کے ہوگا وہ زواد کے ہوگا اللہ کا واسطہ ویخ نشتا موحد نے اور مناظرہ پر بلسیز کی فریاتوں کی کہ لاول مناظرہ تاثر توحید کے تو غیر اللہ غیبدان گنے حاضر ناظر گنے باعث سادہ خلق کی جنگ مر گئی مناظرہ جوڑا کڑی آنور و سر چالا کیوں کی آئی دا شرک عقیدے رستو کیو دے نوروانی تاثر باس کو وہ زمگا مطلب باسونا نہیں زمگ مطلب دعوت تے نو دعوت کی زمگا توحید مقدم دے بسنت نو مناظرہ کی توحید مقدم دے بسنت نو حاضر ناظر گڑی غیر اللہ غیبدانی گڑی وسیلے شرکیے کہ لاول بپدے مناظرہ کو فپینزم وجہ صدا تولی ان اتباع رسول مخڑاول در رسول دے ایمان و دے اتباعنا
قرآن تولی ذکر کړي تولی خدای بدی بیان کړي دا سورہ ال عمران 2 آیات کې 2 آیات کې فرمایي فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون چاچی د دې رسول نه تولی وکړه پستری میثاق نه دا کسان دی لوی نافرمان شپغم وجسد طلب القربان من الرسول بشرط ان تاكلهن د رسول نه دا مطالبه کوي قربانی راوړه دا سه قربانی چې بر اسمان نه په ور راشي وی خوري مونږ ته دا سه کار پیش کړه چې خیرات یې قربانی ابر نه په ور راځي او سوځي آل عمران کې راځي یو سل دریاتیا کې یهودیانو دا اعتراض کړو یهودیان نبی ته موږ تانه من الذين قالوا ان الله عهد الينا الله نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار الله منتدا حکم کړي موږ په رسول ایمان نه وروړو تر دې چې منتدا سي قرباني وروړي چې اوري خوري وردا اعتراض صحیح نه دا تحریف کړي د الله په کتاب کې دې د مقید نه مطلق جو کړي دا قاعده دې مشرکان او بدعتيان اعتراض څنګه کوي د مطلق نه مقید جوړ کیا مقید نه مطلق جوړ کی هدايه لیکلي کتاب نشه عبارت وای نو نیمګړې وای ور تورات کې دا مسله وا خدا سیو دای تعبیر دا سو چې ان الله عید الینا الله نومنا لرسول فی بنی اسرائیل حتا یاتینا بقربان تاکلهن د بنی اسرائیل رسول چی اب مونږه لاغه منو چې دا نه پیش کینو دیته بنی اسرائیل ته کله کړه دا پیغمبر باندې اعتراض کو داغه نه دا مطالبه کولا وایول د خدای د کتاب تحریف کوي مسله کی تبدیلی ولې کوي چې یو کتاب مسله یو شان لیکلی امولا سے بل شان پیش کړي دا مقابله جدید حق پرست سره وہ من طریقہ صحیح بے دبی کول د پیغمبر خطاب پداس طریقہ باندې چې ادب احترام پکې نه دا همیشه د باطل پرستو کا چې حق پرستو لکلاغي دا ادب په طریقه باندې خبره نه کوي د احترام آی خلقم دا سکول سورہ نساء کی راضی شپږ سلوي خیال کی مخاطبه په بيد دبه شپږ سلوي خیات من الذين هادوا يحرفون الكلمة مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا پیغمبر تو یہ غیر مسمع ورائنا غیر مسمع ورائنا دوارا بے دبے کلمے کا غیر مسمع تا تدوار وانور ولی شی تری کون شي رائنا کم بے دبی اور اس برازی دی تا تا بدا دب کلمہ نہ ہوئی صبر پہ گوا اتم وجسد صد عن اتباع الرسول صد سے خلق بندول خلق اڑول ددی بدا مہم جاری خلق بستار خبر ناڑی ستار مجلس نو بندی قرآن نو بندی مزہ خوالا خراب بشے طالبان ببندی عوام ببندی سے غوگ مگ دے اورتا آیت صد ہوئی سورہ نساء کی دائم مثال یہ اس پہ تک کیوں غوران سداد منافقین و کار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا صد ومانی لازمی متعدی انہیں تو منافقان چاڑی اوڑی گستان پاوڑے دلو
तौर है किताब और रसूल तराशे दी मखवाड़ी दे दसवद हुई दारेंगे नौर खलकुम स्तानाड़ी चिना दा मसले मने नहम वजसई नाम तरीका बदफाली कौल द सयात निस्बत को लगतान कल मल्क तराशी हक परस का नुद्दी से गई अल बारान वो निशी मसलन स तकलीफ राशि और तकलीफ और कहत व गरासल की पदीबा ने आजादी दखुदे दी निस्बत की चिमड़ दा सड़े रागले दे औलिया पसी शेर इस बरगान न मनी बे दबा देनो बस मुंगा पिस पे रुशु खप मुंगा जाबरा तो तगर कई पागो पूरा यो मखनो बियाओ पर इकड़ो लेकिन मुंह खुदा बयानू पदे बाप की चीजम का रसूल सराय कम मुकाबला करे नदाए रसूल तस्किरा सूरह निसा 30 आयत की अदा अतिष्टम ने आता होया वैन तुसिबुम हसनतुन यक़ूलु हाज़ी मिन इंदिल्लाह वैन तुसिबुम सय्यतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक कदीता स तकलीफ रसी स मुसीबत रसी वाई दिदास तारस पे रवाली द वजह दा तस्पेरे न ज़कता कार पंगमान रावे मुसीबत रावे नबी तस्पेर हुई तो और कई बाव लसम वजह सदा इस्लाल और रसूल इस्लाल और रसूल से मतलब यो रसूल द हक लारे न अड़ी धोखा कई वरसरा दरोग वर्तोय या निस्बत दे जलाल रसूल ता दे गुमराह है दे खताबा ने मड़ा दा चले कौ सूर्य निसा की राजी औसल दियारलस ये औसल दियारलस की वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम मन युज़िल्लूक हम कड़ो यो डले ददे ना चिताल र खता की फैसला के दो के रत कोले दरो रत ते खता कोले ओमानदा या अयुजिल्लू का ताता निस्बत गुमराए गई ताता निस्बत की चिरे गुमराए दे गलत फैसले गई रसूल तदा निस्बत की दा मुनाफिकान खलक यो लसम वजह सदा शुबत इंजाल मलक गले एतराज पर नबी बाने शिपद बाने मलक वल नाजिली मलक दतोल नाराजी दा शुबदाई उद्रे करत जिक्र दा यो सूरत अनाम की अतम आयात वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन दीदाई पदे रसूल बाने मलक वले नाराजी अल्लाह मलक चिराले कम नबिया को फैसला की मलक खुराजी दा जाब द पारान दारंगे सूरत हूद की राजी 2 आयत फलअल्लक तारिकुम बाज़मा यूहा इलैक वज़ायक़ुम बि सद्रुका अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ माअहु मलकुन दूसरा मलक वले नाराजी एतराज को दी मलक वले नाराजी दूसरा लौला उन्ज़िला अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ माअहु मलकुन या सूरह फुरकान की वो मयात थे वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताअम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माअहु नज़ीरा
اعتراض کی ولی ملک ناراضی شي او زه سره نذیری کارا دی ګرځي اور سره دا اعتراض او قرآن به بیا دای جوابونه اور کی ځای بځای دولسم مجسدہ طلب الآیات معجزات من الرسول دا مشرکین ہمیشہ طریقہ دا نبی نه معجزات غواړي داغه نه آیات غواړي کله خواهی مجمل ذکر کوي مجمل سر نفس آیت لفظ لکه سورۃ انعام کې وہ دیر شیات کے مجمل روڑی وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربهم دیو والے پر نبی بانی آیت ناراضی ضرب دو طرفنا والے پہ آیت ناراضی خلدا سے مجملات روڑی خلد آئے تفصیل کئی بیا سورت بنی اسرائیل کی آیات و تفصیل کم آیات دی غواړي کم آیات معجزات خودی تراوڑو کنا بنی اسرائیل کے ہوئی دا نوی آیات ندر نوی پورے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا زمکنا مونگلے چینے رو باسے باغات سی دا کجورو دا انگورو پائے کے نیرو نے چلی اسمان رو غرزے پھنگ بانے لکسنگ چتا غواڑے ڈلے ڈلے ٹکڑے ٹکڑے اللہ ملائک راولے مقام خو ڈلے ڈلے ستاکوری دس روزروں اسمان توخی جی امونگ بانے کتاب روڑے برینا دا آیات غفتل دا سی زد نادی چشت آیات شتا کنا قرآن شترے نور معجزات شترے دا نمانے ہوئی نور روڑا منگتا یہ سڑی تب قرآن پیش کے دلیل وہ تپیش کے حدیث وہ پیش کے ادے ہوئی ماتے پہ بل کتاب کے اوخایا بل کے اوخایا خدایا وہ پورا ہے کہنا دیار لسم طریقہ دا اسدا جحود عن الانزال لا بشرن عنادن و زدن انکار د دینا کہ پیس بندہ بانے اللہ وحی نہ نازل دا تسل دا دعوے کہے پیغمبر تہوے اللہ پیس نبی بانے سشین نے نازل کریں دا انکاری زدی نادی سورت انعام کی یو نوی آیات کو اغال کتابو عغیب عزت کی راغلی ہدایت کے رازے کا اوخان وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء دی داوے اللہ پیس بشر بانے ہی شے ندر آلے گلے نو پتائم سے ندر آلے گلی مطلب ادا مونگ نمانو چتا تا اللہ کتاب خود لے نازل کرے رہے پائی بانے رد شکنا اگر کتاب چی موسیٰ علیہ السلام راوڑو تاسو تی سپاری جو کرو بعد وم خارا کو سبم پٹاو اگر کتاب چارا نازل کرے اللہ نے نازل کرے انکار کے زدن سوال لسم طریقہ صدا مگر چلول د نبی بندوبست د نبی داغد استلو داغد قتلولو د پارا داغد بندولو د پارا دا مکرون ہے کول اور وقت دا مکرون کی دا حق پرستو پر خلاف کے سورہ انفال 13 آیات کے اوگورا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کلچی چلول جوڑو مکر کاؤ پتا کافرانو سبندو بسے کاؤ چی جیل تریا چی یار قتل یار ملک نشڑیم دا جرگے کئی خلق کن دا مکرون جوڑی دا حق پرستو خلاف کی پین لسم طریقہ ہے گورا اگر تقلیب الامور للنبی مانا تدبیر الحیل لزرار النبی ہلی ملے جوڑول تدبیرات پٹ پٹ کول
د پارا د ضرر د نبی د پار د قتل د نبی کله دی پټي هلي جوړي چې تاسو څه تکلیف درکې سورہ توبہ تسلوی خیات کی چاہے منافقین داشل کرو لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور دبروا لقتلك الامور الحیل تدبیر کرو پټ ستاره قتل د پارا صد کارونو صد هیلهم پار سمجھ صد عیب لگول پا نبی تنقید کول پا نبی دیتا لمز ہوئی نبی او فیل کریو دی پہ اعتراض کئی تنقید پہ کئی دا منافقانو مکارو منکرینو کار دا پیغمبر پکار بانے اعتراض کول سورت توبہ تپنزوس کے تو د نبی عمل پیش کے د نبی سنت تو دی پاغے اعتراض کئی د نبی پہ کاروان تنقید کول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون بعضی دیا غشتنے عیب لگئی پتا بانے تنقید کی پتا بانے تقسیم د صدقاتوں کے اعتراض کی پدے سنگ کئی مخکنا نہ کئی لغوت کیرا چفین اعطو منها رضو کدیلا ورکڑیشی نو خوشحالی یر آخ دین دے آخ نبی دے داخ جنازہ و خیز خاتو بکی خان مزے بکی او علم یوتو منها ازام یسخطون کسشے ور نکڑیشی نو دی بیا خپئی اعتراض دری بدے دے سشیو تا ملاو نوشی نے خپئی اعتراض کی اچکل سشی ملاوی گی نو بیا خوشحالے خدا دا مال تابعی دی کنا دا نبی تابع ہو ندی واللسم طریقہ صدا عزی النبی نبی لا تکلیف ورکول نبی تا عزی ورکول عزی عام لفظ دے قول موزی کنزلم پکی راضی بدرد راضی دا نبی دا بارک دا عیب خبر راضی خدا دی کئی دا سے سورہ توبہ اشپت آیت کے فرمائل وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ دا سے خلق شتر عیب لگئی بنبی باندے دا عیب خبر اور پسی گئی اب بیاوی خیر داغار سوری مونگ بہت سبانو کو سعو ضربو کو زانمت اخلاص کو نبی تازی اور کئی نبی تچازی اور کئی نصور احزاب کے ہو گو رہا وہ 500 سے آدھ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کم خلق سے اللہ و رسول تا ازی اور کئی لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا اللہ پدی لعنت کرے پا دنیا و آخرت لعنت یعنی اطلسم وجہ صدا استہزاء بالنبی نبی پورے ٹوکے گئی استہزاء گئی مثال وګوره سورہ توبہ 15 پہ آیت کی کہ استہزاء کی پر رسول بولے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ فاللہ بایتنو پر رسول پورے تاسو استہزاء کوئیم منافقی کافر ہم داسی کوئی سورۃ الانبیاء شپږ ارشاد کی وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کله چې کافران خلقتا پلار باندې ویني
نو تا پورې ټوکی کوي سوې دا غسړې دی چې کنزل کوي تاسو معبودانو ته یذکر الہتکم یذکر مانسی یذکر بالعیب یسب دې بد وې تاسو د معبودانو دا سړې دی دا جی اوابی دی دا سوابی دی استهزاء کی پر رسول پورے نو لسم وجہ صدا طریقہ تعجب د رجولیت د نبینا او انکار داینا داوی نه منو چې نبی رجل کې دی شي چې کله نبی رجل ولید نه تعجب وکاو چې دا څنګه نبی دی د خو سړی دی رجولیت نبوت کے منافات غن تعجب وکاو د دینا تعجب سره سورہ یونس کے دویمہ آیاتو گورا اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آیا دخل کو تعجب دے پدے باندې چې مونږ وحی کړی دا یو سړی ته د دینه دی دین تعجب کوي نور آیتونو کې انداز راته ګوره قرآن دا نه دی ویلي چې دا پیغمبر رجل نه دی دا نه دی ویلي نه رجل دی رجل منهم لیکن د خلقو دا تعجب چې دا ناشنا دی د نبی رجولیت ناشنا نه دی لیکن د خلقو تعجب چې قابل زجر دی زجر الله د خلقو په تعجب ور کوي زجر په قول نه ور کړی چې دی نبی ته رجل ویلو اکانا للناس عجبا آیا خلق د دینه تعجب کوي چې مونږه وحی کړی دا یو رجل ته د دینه دا نبی رجل دی او خلق ته تعجب کوي دا بریلیانی کړه چاہیے نبی بشر نو رجل نو دا سی نورو و اللہ کوئی چکم خلق دا تعجب کر دے کم انکار کرے خودی کافر ایل زجر اور کرے دائی پا کفر شلم وجسد اتحام بسحر بدنام لگول پا نبی بانی چدا جادوگر دے سورہ یونس دوے میاد کی قال الكافرون ان هذا لساحر مبين کافران ویل چې دا نبی نه دی یقینا دا خدای جادوگر ښکاران ساحر مبین جادوگر دی په خلکو جادو کوي ځکه ورور ضرور جدا کو زوی د پلار جدا کو دا خو دې منتر کړي دی آیا بدنام کړو بس سحر غیر تفریح کے سنو هغه طریقې د انکار او د مقابله د رسول بیانې دي چې دا نه تر دې پوری شل بیان شوی یو اشتم طریقہ هغه د دې داو د منکرینو چې افتراء به کوله په نبی چې دا شاعر دی هغه تبع نسبت کو د شعر شعر خو اصل کی کمال دے رسوک دا اعتراض کی کہ نبی تے شاعر ہوئے دا سے تنقیص ہونا ہوگا ندائی جواب دار ہے کہ شعر اگرچہ من وجہ کمال لے لیکن پام عادت و عرف کے شعراء ناقص گن لکھے دل چا اکثر آئی دروغ ہوئی صفتی گئی دروغ سے آغا مموح کی فرشتیا و پشکل باندھنے نشاعر حقیقت کے دا عرب و پمل کے مرادف و دا دروغ جن وزنی سرا یو سڑے دروغ لوزن ورکی اور دروغ خبر پا خوش آوازے سرکی دا تبدی شاعر وے پدے ہو جدا تنقیص دا نبی دا اعتراض دیکڑے پا نبی باندھنے دو ضائع قرآن کی راضی یو سورۃ الانبیاء کے پینزم آیات دا سورہ انبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو شاعر اگی ترقی کو لپ
इत्तिहामात के पे इफ्तिरात के नियो तरक्की दा उकड़ा चे बल हुआ शायरुन बल्कि दा नबी चले दा दरोगजन ने वजनी दा वजनी दरोगजन ने खबरों दरो गुले वजन मुकर्रर करे दे पाए वजन सरे हुई पाए काफिये सरे हुई दारंग सूरत तूर के देरशमायात के अम यक़ूलून शायरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून दी वईदा शायर दे इंतजार को जमर्ग व पिराशी नबी ते शायर दरोगजन ने द्वैष्टम वजसदा इंतिसाब ददी बेअन्नहु मसहूरम दान निस्बत पैगंबर तचदे मसहूर दे दायम कुरान के द्व करत जिक्र करे दे सूरत बनी इसराइल वो सलवी खयात के गोरा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा ज़ालिमान वे तासुने रवान मगर पसड़ी पसी मसहूरा सैर पेशे दवसी सूरह फुरकान तमायात की वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा दिए की एतराज़ मसहूर आना चाहते हुई कि जादू पे कड़ीशी हुई न हदीस सही की रागली ची पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियानु जादू कड़ो का अरसे रसर पेशो दुनियावी उमूर के ब्या वसेर होता मालूम न हो मलायक राल और तय खो चिफलान की जय के पता बाने कोड कड़ीशी जादू शेर आए प्राणस्त देना हमालवी ची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहूर का न मुशरिकान में चिदा मसहूर देन हुरिश्ते आएगा रजुलन मसहूरा बाज़ नापोया खलक चाहे पर तहकीक न पुएगी नागी परे की द हदीस तकजीब की द हदीस दरोगजन ने व नबी शेर ने शेर बोले दादा कुरान खिलाफ दे वाया खिलाफ को अलग ची तारुज राशि हकीकतन यो खुदा ने चित्त पे न पोएगी न आगे तो तारुज न हुई दाए द्व जवाब अभी द्वा यो जवाब इब्न जरीर वगैरह करने अगर द मसहूर मानसो मसहूरन दाद सुहर न माखूज दे सेहर न ने लहूर यातुन याकुलु व यशरबुन मसूर आए चाहते हुई चिदाग त्रिखी वक्तों के तमग त्रिखे वाई कि खुराक और स्काक कई मुहताज खुराक और स्काक तरजुल मसूरन दास सड़े जो खुराक स्काक तम मुहताज कड़े दे मुस्तारुज दम शिकन इब्न जरीर दाद लुगत न साबित करे चिदाद सोहर न माखूज दे खुराक स्काक तजिकम मुहताज द्वैम जवाब इदारे द्वैम मसहूरन के जादू कड़ीशी नबिया तारुज का निश्ता तनाकुज वहदत जमाने ग्वाड़ी तो जमाना हुई हुई कना मुशरिकानु चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त मसहूर वेलू न प मक्का की वेलू असैर चे प नबी सल्लम शो न प मदीना मुनव्वरा की शो नागी पाक जमाने को त मसहूर वे चे मसहूर न हो कना दाई दा कौल दरोगजन दरी जवाब मकसद बदाई चे मसहूरियत द नबी द शान सर मुनाफी न लेकिन चिकला मसहूर न दियो तवे न दरोग दिए हाथ दी रिश्ता मौजा एतराज दरी परेबानी चिदे नबी द खजाने वाले नाराजी कि नबी दे द खुदा पकार दाऊ जो पलास के लिए खजाने रहे पखपल मोड़ गर्जे रहे और खपल मुरीदान मड़ो लेकर जदीद आकीदा ची पीर से बगई
चागसर द खजानो इख्तियारी दाताई गंज बखशी और मुरीदान मुखमाड़ी बखेटा बान पैगंबर बान इंदाय तिराज द्व करत जिक्र करो यह सूरत हूद की 12 आयत फलअल्लक तारिकुम बाज़ मा यूहा इलैका व ज़ाइकुम बि सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला इलैहि कंज़ुन पदेबान इस्तासी न तंगी जान मतंगा चिदा खलक हुई लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन अलैहि रिज़्क़ा वले दे नबी बाने खजाना नाराजी पकारू पद कंज रागले खजाना सूरत फुरकान अत्तमयात के औ युल्का इलैहि कंजुन वले नरागर जीगी दे नबी दा खजाना दादी एतराजात वले दे मालदार ने वले खजाने सर निश्ता खजानो मालिक ने सलिरिश्तम वजसो इंतिसाबुल इफ्तिरा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत इफ्तिरा नबी ता चे दे नबी पा अल्लाह बाने दरोग जो कड़ी दा नबी खुदा त निस्बत कई चे दाए वेली दावी पर दरोग है अल्लाह दा खबर न कई नबी त निस्बत द इफ्तिरा इल्लाह दा कुरान न करत रावड़े इफ्तरा दी नबी तवे ता इफ्तिरा करेगा मख के बावजूद सदाकत रसूल के मदा बयान शो इफ्तिराए अल्लाह बयान नफी करे मदा गई ना दागी यो मिसाल सरदायद जवाब ना सूरे हामीम शूरा क्यों गोरा सलीरी शयाद के अम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन फ़इन यशअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक दाखल कोई दे नबी पर अल्लाह दरों जो कड़ी अल्लाह इफ्तिरा करेगा नुका अल्लाह गोख्ते बनकड़े बेस्ताजरम मोर बे वाले स्तापजलबान ने या बलमानाबाद दमन को अल्लाह बस्ता जड़क लकई पर सबर सरा दरी पाजियत नुमान ने दरी पर खबरों परवाम मसाता खा पिंजिश्तम वजह आगत तहकुम बिन नबी बेस्तिजाल लजा नबी पूरे टोखे कोले वो तबे खबर मुंगा न मनू अत्वैन मुंग बने जाबरा लगा जिस्तारा खबरी तुम हक दी आमुंगे मनुना पमुंग दे जाब राशि दायत वकरत जिक्र करें सूरत राज पगम आयात की वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यति क़ब्ल अल-हसना वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात वयस्ताजिलूनका बिस्सय्या वाड़ी पर तलवार इस्ताना अज़ाब ज़ुर्गराशी अज़ाब क़ब्ल अल-हसना मखिर ईमान रोड़लोना ईमान न रोड़ी उम्पुंग अज़ाब राशी दारंग सूरत हज की वसलवे खयात वयस्ताजिलूनका बिल-नज़ाइम वलन युखलिफल्लाहु वअदहु दीस्ताना ज़ाब पर तलवार गाड़ी अल्लाह खुद खपले वादे खिलाफ न गई खास पगिश्तम वजा बिल्कुल इनकार द रिसालत रसूल ने तो रसूल नहीं बेदलील इनकार दार बातिल परस्तुकार
सूर्य रात के आखिर था द्रिसलवे खयात के हुई वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलान, काफिरान खलक बिल्कुल इनकार की त रसूल ने लस्ता मुरसला, और इनकार उन कई सूरह मोमिनून की राजी नहश पितायत अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, आय दीदा रसूल ने पेजनी दीद ने इनकार कई वो इष्टम वजा फतवा दियो कमदरी पजुनून पलेवन तोबो प पेरियानो पैगंबर बाने हुक्म कड़ो चिदाले वनेरे खुदा बाने जिन्नात थी यो मतलब जिन्नात और जुनून द्रे करत कुरान दा फतवा दी जिक्र करे चिदी पैगंबर तले वने वेली सूरह हिजर की राजी शपगम आयात वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, दीवे पतोर द खंदार सेजाए छिपता बाने जिक्र नाजिल ले ता पदावा के यकीनन तखाम खाले वने ताबाने जुनून दे जिन्नदा सूरह मोमिनून के मौयात अम यक़ूलूना बिही जिन्ना, आए दी दावी दे नबी बाने पेरियान दी दबाने लेवन तो दे जिनो जुनून आयो शे गणो कुरान द्वारा इस्तेमाल जका उकड़त दारंग सूरह सबा तमायात की अफ्तरा अल्लाह कज़िबन हम बिही जिन्ना, अतिष्टम वजस दरो गोयल ददी इफ्तिरा पदे छे दद उस्ताद दे और बशर और सखलत दी बेदान नबी न दे तो खुदा तरफ और खबर न राजी बल्कि और सड़े दद उस्ताद दे सखलक दद उस्ताजान दिया अहली किताब बयादोल आगी और तखियो दे मुंतवई दादरों निस्बत कौन नबीता दो ज़ायदा तस्किरा सूरह नहल के यौसल दरियात के वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, अल्लाह फरमाई फदरमात ज़ालिम दाखल कोई दल तालीम और यो बशरुन यो बंदर चाहे उस्ताद दे। सूरह फुरकान की आगे ने कौम जोड़कर सलोरम आयात के फुरकान वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तरा व अआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून, इमदाद करे तो सराब पदे कुरान बाने नूर खल्को ने मुराद मुअल्लिम उस्तादानी दी फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, यौकम देरशम वजसदा सरफुल जोद फी इफ्तिनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोशिश कौल पदे कि नबी द वहन अड़ दाए कोशिश का कलब मुसर सुलह का रोगों का कल जोर को पदे बानी से दा वह प्रीक दी कुरान प्रीक दी दाने न हुई। सूरह बनी इसराइल 73 आयात वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहयना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरहू, निज़दीरी दी अड़ई ता द बयान दागे वहन चिमता तकड़े दे अपारे च नूर द रोग बोएम ओले च तौहीद न है शिरक बोएगा द कुरान ना उड़े दल मुस्तलजिम दी इफ्तिरा लरप अल्लाह
دا کوشش دے دی نبی سلام توے صلح کم سروغا سنگا بستزم د شرک رد مکوا امون بستا د خدای عبادت کو ستا خبر بمون اللہ اصلی واہ خدا دا دی تاڑی دینا بیا والے دوستانہ دا سرکیوان اوڑے دیرشم طریقہ سوا دیرشم وجہ اخراج رسول د مکہ معظمہ اغا نبی د ملک ویستا دا دشمنی دی جوڑا کرا دی صورت بنی اسرائیل شپگ آیا کی 76 آیات وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا کوشش کی تا دیز مکنو باسیم دارنگ صورت محمد کم ذکر کرے 42 آیات 13 نمبر آیات وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ تارے کلی والو چتے سلیم اخرجت کا دارنگ صورت ممتحنہ اول آیات یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم یخرجون الرسول رسول باسی تاسو باسی ہو دشمنان یہ اشتم وجہ اعتراض پا بشریت عیب لگول اعتراض کول پدی بانی شدا بشر دیں دا خبر دی عیب گنلا یہ بشر رسول نشی کے دا خو عیب جنا خبر دو سورہ بنی اسرائیل سلور نوی آیات 94 سورہ بنی اسرائیل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا دید ایمان نہ نری من کڑی مگر دیو خبریں دی داوی آیا اللہ بشر رسول ڈالے گلے دا قول دے دی پدیو جدید ایمان نہ بنفل ادائے صورت انبیاء کم دریم آیات کے لاہیتن قلوبهم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم ظالمانوں دا جرگاو کھڑوے ویل دا نرے مگر بشر دے ستاسو غندان اب بشر دی ناقص گنا حال دارے جو بشریت کی ماند حسن پرتلا سدا احسن مخلوق دے ادا دی عیب گنی دوشتم وجسد جدال دا نبی جگڑے گول جدل ہر قسم مقابلے طبیعہ شامل دے دا نبی سرا مقابلہ پا جگڑو سرا گول مجادلے کول دا قرآن دیر زائد ذکر کرے ہیں سورت حج کی آتش پتایت کے راضی صدیقی جدال وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ کدی تاثر جدال و جگڑی کئی قولن کی یا ملن کی وہ اللہ تپتر اللہ با عذاب در کئی درشتم سو اعتراض بلوازم البشریہ والحاجات الانسانیہ لگا سنگ جدا بشریت اعتراض ہو دارنگ دا لوازم ہو دا بشریت اعتراض دا اعتراض بکاو
सूरह फुरकान वो आयात के वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़ दी दा संग रसूल दे चरे डोड़े खुरियो बाजारों की गर्जी रसूलान अगीवे दा पीरान साहबान खुदा सीजे डोड़ा न खुरी देखा पीरान व खल्क प मख के डोड़ा न खोड़ा खल्क तो आख तारा कोले च बस मुंगे तो खुदा पर मोहब्बत बानी जुन दियो हाँ अजान ले मुरीद ते वही खास डोड़ा व त जुदाई खी दशपे मासपुतन ने ना वक्त खुरी बिया दाईदा से दो कमार पीरा सड़ी वेदल तो पीरो दासी रातो दा शरीयती बाबा रे प्रदय जी ने कहवे हुआ दोले कले ओ खकल बल आगा वो बस डोड़ा न खुरन डोड़ा बे न खोड़ा योजल आ सड़ी वे माए हाल मालूम हो छिदे संग डोड़ा न खुरी ए ज्वंदे संग रे वही मासखुतन च खलक ख्वारिश हो मुंगे जुमात न वो तू जे साथ पस गले गले आलम मोरी से बोले गोट के खास चरगान ये तू अपाए शोरो यार माए जो गोर दे डोड़ा न खुरी दागा न खुरी दादी खल को पर दिमाग के चोले कि बुजुर्ग डोड़ा न खुरी अब दे बाजार के न गर्जी खुगोट के नास्ती दी जिक्र संग रसूले चिडोड़ा खुरे बोले ऐसी बाजार की गर्जी दाखो तो मालूमी ची बशरे आम वंत सड़े जमुशा सलोर देरसे में तिराजो फादम नुज़ूल कुरान पयौज़े अदम मख के मूल्यानो कड़ो और उस तनोरो काफिरानो ते न चलीस द कड़ो अमियान द मूल्यान न चलीस द की सूरह निसा सदरी 50 आयत की यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़िल अलैहिम किताबुम मिनस समाए इतिराज की दा किताबियान वारिसाना किताबियान के पये रोड़े बदी बानी किताब दा आसमान तुनज़िल बमाने इंजाल दे जुमलत वाहिदा किताबियान हुई च पयोज़े पुंग बानी किताब वाले न रोड़े अमियानो तिनम दाय तिराजी जकड़ो सूरह फुरकान की राजी वदे शाद के अमियानो तिम दाई जकड़ो वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा आम काफिरान हुई वले नाराजी बदबाने कुरान पयोज़ल पयेड़ा कुरान वले नाराजी कज़ालिक लिनुसब्बित बी फ़ुआदक लग लग में ज़िक्र वाले गो चिस्ताज लपिक लगोम जदीदारे तिराज जवाब कोम 15 देरशम वजसा दी नबी द सलाम को पना जायज तरीका अत्तहिया बिलवजिल गैर अल मशरू द नबी मखिल आलल दाम मजलिस तबरालल सलाम बैको लेकिन पन्ना जायज तरीका को गैर मशरू तर्ज बांध सूरह मुजादला अतम आयात की राजी वज़ा जाऊ का हय्यों का बिमा लम युहय्य का बिहिल्लाम व यक़ूलूना फी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाह कलची ताला राजी साम खिताम या कलचिस्तानु में मखिल राशि या दईता सलाम कीता तपाए तरीका से अल्लाह सलाम ने खोदले यो खुदा यहूदियान को अस्सलाम वालेक नबी दे आयत के तामीम दे नबी बाने तहिया कई खिलाफ द तहीद अल्लाना अल्लाह पर तहिया के कुरान और सुन्नत के दानिश तरह से द नबी जिक्र पर दरूद ताज सरगवाए ताफिल बला वल वबा वल मरज वल कहत वल अलम वल सकलैन मकलैन
دا بغیر شي وزنی راوړي حیو کبه مالم یحیی کبه الله دا په درود کې شته دا د نبی په صفاتو کې شته صلات و سلام کی چغے ہوئے صلات علیک یا رسول اللہ حیو کبه مالم یحیی کبه الله صلات مخاطبہ کو شرط نه ده دا کارونه کوي وای مړه کدا ګناه نه خدای به موږ عذاب راکړي کنه خدای او سمدستی عذاب نه درکې والله جهنم کې بره اور منډم حسبهم جهنم هغه پورا وکړ یسلونا شپږ دیر شم وجسي ادعا مثل رسالتی اور کتابیں کل دعو کی دا سے رسول خسم دا سے کتاب ہمالم راز یا منگل ولی دا سے کتاب ناراضی ولی دا سے رسالت ناراضی دائے دعوے کولے سورت انعام کے 93 آیات 93 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء خلق دی دا وی ما تم وحی کړي شي دا حال دار چې وحی ورته نشي داوی دا وحی کوي لکه مرزا غلام احمد قادیانی هغه په دور کې دجال داو شروع کړو چې ما تم وحی دا وحی مالم وحی راځي دارنګ دي د رسالت دای کوله چې موږ له خدای ولې رسالت نه راکې سورۃ انعام یو سلسلی رشاد 124 اذا جاءتم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله موږ ایمان نه راوړو تر دې چې راکړې شي موږ د پشان دای چې رسولانو لور کړې شي موږ له ودا سره راکې وہ دیر شم وجہ آخری دا منع د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د صلات اور دعوت اللہ نا بس دا ذری کارو چې نبی د دعوت اللہ نا منع کاو آئی کہ دام رتا د مانځنه منع کاو ته زم مخ کې ولې مونږ کې اوسم کته دای جمعات تلاړ کنه تا پیجنې شدا پنځ پیره پنځ پیره طالب راغله مونږ څنګه چې تا ته زم جمعات کې باو 10 نه کې پنځ پیران طالبان دی زم جمعات تا 10 لنه راځي ٹھیک د ستاسو جمعات ته باندې درځي جمعات یې نه غزګه آل ته مانځه ته نه پری دي مانځه نه منع کوي د دینه بڑا خلق دي دای جمعات ته چکل دیوبندې لړشي نو ای جمعاتین زی یا جمعات لاله پلیت کو ای پر خپل شرک ډیر غیرت کوي همغه په غیرتونه کو په توحید پکار چونګه یو مشرک دی جمعات ته نه پرې خو اجرات لې چې جمعات منځله هغه هم شړلې وګور هغه جمعاتین زی دا څکلک کافر مانځنه معنا کول کوي د دعوت الله نه معنا کول کوي سورت علق آخر کے 9 آیات سورہ علق 9-10 ارایت الذی ینہا عبدا اذا سلم عبدا سو کام بدو اول بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال منع کړو کا منع کوه بندا کله چې مونږ کوي یا اذا صلی کله چې دعوت الله کوي اذا دعا الله دے بندی دا بن کے دار تما پینځه دیر شجوع پیش کړل د مخالفینو د رسول چې د نبی مخالفت مقابله په دې طریقه باندې کړي و دا مونږ هغه شبهات نه نقل کړي چې کوم په نور انبیاء باندې شوخه یا دای مقابله شوې مونږ صرف د خپل نبی دا ول ذکر کړه د نور آیات نه په خپل معلومی حدیث کی راضی مشکات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لقد اوذیت فی اللہ وما یوذا احد مال دمر تکلیف را کړي شه د خدای په لار چې زما په شان ته تکلیف بل چا باندې نظر راغله
د نور انبیاء تکالیف درې پمینس کې راغلل درې په زمن کې راغلل دا سه مصائب په پتا راځي چې کله د نبی وارث او وارث او پالوا کې نه چې علماء او رسول الانبیاء چای ماقام خور ولې وارثان دي د نبی نو وارث په پدې کې راځه مشقتونه چې تیر شول تکالیف تیر شول دغه سکارونه په پتا مرাজি بل باسو بل شبهات المنکرین حول صداقت القرآن الکریم طرق انکار مرد علیہم